بیګا د دې سړ نه ډبل 1 ډبل 2 تر زیات رنګونه وشول هغه ول موږ درځو تر اوسه هغه ته د خبره ملاو شوه چې آیا دلته د ټرک پریوته سیده هغه باوجود هم چې کوم دی تر اوسه پورې ډبل 1 ډبل 2 ولا نه رالل او نه لا صفته لګي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علم خان شرپو کیمرامین نصر یاسر خان دی. کتونکو په دلار باندې روانو او دا گاډي مولي د چې دا دیو بوته پریوتره خو د دې گاډي په دغه باندې مونږ چې په دې موقع باندې دا خبرې وکړو چې دا دومره خونی نیر دی چې دلته کې د جنگلو ډېر زیات ضرورت دی. دا سړومبنه پیښه نه شوه دې نیر چې کم دی په سوونو خلک حمله کړل په سوونو. دا گاډي چې بیګا راغلی دی او دا نه بې قابو شوی دی نو ډایرکټ چې کم دی نو په دې ځای لاندې پریوتی دی. دلته کې هغه ابازو سره چې کړي دي هغه مرګ دی هغه سیخونه درولي دي چې به زر پې وجلې کېږي چې هغې ته حاجت نه راځي. په دې دغه نه واله د زیم نه تر جندي پورې دلته کې دا دغه پکار دي ډیپې پکار دي پوشتې پکار دي نو دا به محفوظه شي. دلته کې ګاډی راشي اکثر خو دوه کراس کېږي نو یو دې خوا پروزي او یا داسې یو سړی د شپې را روان دی بې قابو شوی دی. ستاسو په خیال به دا څه ټایم پرېوتی پرون ماښام پرېوتی پرون ماښام پرېوتی او تر اوسه دلته کې پروت دی پروت دی څوک رانه لري چا اوچت نه کړو بس پته نه لګي او مالکان یې څه شو پته نه لګي ولا بس اول ته بنا چې ځان دي دی باسي سونم دی نیر ته سونه پورې ګاډي پروزي دې د خورې پرېوځي لازمي میاشت پرېوځي میاشت یو پرېوځي نو څه وایي په دې موقع نو بس د پرورش وشي موږ دا ویو چې د پرورش وشي څنګه پرورش وشي پرورش دا وشي چې پیچن دی او چته کی چې دا نیر ته ګاډي نه پریوزي ماشومان نه پریوزي سایکل نه پریوزي موټر سایکل پریوزي بیا بنیر کې بسې ګرځي بیا را پیدا کوي او بنیر بسې وچایو حقیقتونکو دا پرون ماښام پریوتی او دا د سکول ماشومان چې کوم دی هغې لپاره تماشه جوړه کړې ده نو هغه اړخ هم سکول نه ماشومان راوتلي دې اړخ نه هم راوتلي دي یو ور وس پکې تېره شو خو دا اوچت نه کړی شو نو یا خو دا کپلي چې کومه ده انتخابي غریبه ده چې دوی سره د کرین یا سوکوري نه سوخیل انټرپرایزر ګاډی دی او دغه نیر کې چې پروت دی نن جون کې اوبه کمې دي خو دا ډب وي دا ډب وي یو شواروزه شو او دا په دغه ځای کې پروت دی ستاسو د وړاندې او نه کرین والا رالل. بهرحال دا شعر ناپرسان دی دغه خو انتظامي نه یا چا نه دا تمه کوو نه چې دوی چتولو والا داسې بل څوک وي خو دې کې چې کوم دی نو په دې نیر باندې مړي وشو. دلته کې یو بلیک چې کوم دی د تنګي اپنی مدد آپ یو عام سړی دی ناظم دی او هغه اکثره چې کوم دی نو داسې موقعو باندې خو څوک پروزي ګاډی پروزي د هغه ځان نه مرته ځان تړلي او ځان هغه خلکه بچ کوي. نور نه دلته ریسکیو شته نه دلته کې سیول ډیفنس والا شته چې دلته کې څه کردار ادا کړي. نو دا د زیم دا نیر باندې چې څومره تر تغبۍ پورې دا حادثې مخې ته راځي او دا تکلیف دی د خلکو ته او په سونو ماشومان ښځې سړي دا د نیر مړه کړل او دې ته دا ګاډي دا یو عام معمول دی چې دې ته ګاډي پرېوځي ګاډي را رواني څه دغه نشته دی بس د نیر غاړه ده څه ځای کې دا ډېپې شته او څه ځای کې د سر نشته. څنګه سړک هم کولاو نه دی سړک کولاو شي او ګاډي پکې دغه کوي خپل بچاو کوي چې بچاو کوي نیر منځ وایي نیر منځ وایي بالکل دا د دې سړک دی دا وګوره جي نو په دې سړک باندې دوه ګاډي څنګه بچ شي نو یو ګاډي چې لاندې دغه شي نو هلته کې اکثر چې کوم دی نو په دې کې په ډېر ځینو کې کمرې پرېوتې دي دغه لاچي پکې راواړوه دی غټ ټرک نشي تېرېدی دی خلک د پاسه څنګه همدغه لاچي پکې راواړوه دی خاښ ته وګوره دا چې کټ شي دا به ښه شي دې ته ټرک لګي ګاډی ورته لګي ټکه ټرالي پرې نشي تللی کتونکو دا وګورئ ښه دا هغه پارس محکمه والا چېرته راغو ځان له خرڅ کړې ټولې ونې ځان له خرڅوی نو راشي دا مو وښی ځان له که نه ونې هم کرلي دي او د سړکونو د پاسه دي او بیا د هغې خصمانه نه کوې کټي یې نه کوې هغه د خلکو لپاره د مرګ سبب جوړ شي اورې او دا ګاډي والا چې دي پرونه د سې هغه ځای کې هلته کې توت لاندې ناست دي هېڅوک یې تپوس نشته نو کتونکو دغه حادثه هم درته ښودله الله خیر کړی نور څوک پکې خوږ شوي پکې نه دي که نه بچ دي خو ټرک چې کوم دی یو شواروزو شو او پروت دی راشي دې خوا ته
السلام علیکم. موږ بیګا د دې سړ نه ډبل 1 ډبل 2 ته ډېر زیات رنګونه وشول. هغوی ویل موږ درځو. تر اوسه هغوی ته دا خبره هم میلاو شوې چې آیا دلته دا ټرک پرېوتی صحیح ده. هغې باوجود هم چې کوم دی تر اوسه پورې ډبل 1 ډبل 2 والا نه رالل او نه یې لا څه پته لګي. نو موږ اے سی صاحب ته هم درخواست کړو، ډي سی صاحب ته هم درخواست کړو چې آیا ډبل 1 ډبل 2 والا نه تپوس وکړي چې دا ولې نه دي راغلي، څه وجه کیدی شي. په اووه منټه کې به رارسېښه یو شواروز وشو هغوی لا را روان دي او د شمشتۍ بچیان لا روان دي کله به رارسېدې لپاره چې څه بندوبست به کوي. پرونه داسې پروت دی او دا ګاډي د کوم ځای دی؟ دا حاجي صاحب زه خو پېژنم نه خپل ځان خو دا غالبا چې تنګي کې د تیلو نه خالي شوی دی او بیا را په مخه شوی که نه. او بله خبره دا د دې نه مخکې مې یو ګاډی پرېوتی و هغې له هم ډبل 1 ډبل 2 والا نه دی راغلی، موږ به خپله روچت کړی. او بل دا اوس هم خوني نیر دی دې ته خو دا ګاډي روزانه پروزي او مړه کېږي هم پکې ډېر خلک ستاسو د وړاندې پکې مړه شي. منو بالکل منو. بس بله خبره دا چې الاچین هم خبره صحیح وکړه که نه، دې کې دوه ګاډي نه تېرېږي. نو زراعت والا له پکار دی یا د کوم محکمې چې ټیمې والا چې کوم دی دې له اچین صفحې دې وکړی شي، د چندي پورې شوې ده، آیا دا د قلا پورې وکړی شي یا د میرآباده پورې وکړی شي، ولې چې په دې روډ رش ډېر زیات شو که نه. د دې ځینې والا د باجوړو پورې روډ دی سیده، نو په دې دومره رش دی لکه 400 روډ مین روډ چې والې او دا رش په تاسو خپله وینئ څونه دی او څونه نه دی. کتونکو مونږ خو ورته ځمکني حقایق ښایو چې انتظامیه کار نه کوي، خو کار یې کوو نو داسې حادثې به نه تلې. زه ایم پي اے صاحب ته هم دا وایم چې دې منظوري شوي نه وي شوي دې له منظوري وکړه. دا خو دنیا خلک یې مړه کړل، خلک یې درنه تمه کوي. دا اصلي کار دا دی چې د دې نیر نه خلک محفوظه شي. دې نیر ته ګاډي پرېوځي، دې ته ماشومان ښځې سړي ورپروزي، دې په سوونو خلک مړه کړل، نو دې ته توجه پکار ده. نور د ادارې کردار مې ورته وښوده چې یو شواروز وشو ټرک پروت دی خلکو ته تماشې ته او ماشومان هغه دی. وګورئ تاسو وګوره ماشومان د سکول نه راوتلي په کار چې دوی په سکول کې وې، بس هغوی ته ښه موقع میلاو شوې ده او بس په دې چې استادان یې چېرته کړي. تاسو به کتلي وي زموږ د شیرپور سکول ریزلټ چې ټول پیل شوي دي، دا زموږ د سرکاري سکولونو بیا دا خال وي. نو بس هغوی له تماشې ځای جوړ کړی. مننه، خوشحاله